ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وصل وسلم عليه. معزز علماء کرام، دین باندې مینو مسلمانانو رونو، ستاسو محله کې زمونږ محترم مولانا صاحب ستاسو د بچو سره دینی محبت او مینه کړې ده. شب و روز محنت شوه دی. د کافی زمانه خوارې نه بعد ستاسو بچو د الله د کتاب مقدس قرآن عزیز تلاوت او د هغې ناظره سرته رسولې ده. د هغې اخیری اختتامی ختمونو پروګرام کې زما او ستا هم الله نصیب وکړه. رب ذوالجلال د دې بچو د ختمونه زمونږ ستاسو جمع کېدل دا ویل اوریدل په خپلو عظیمو خزانو کې جمع کړي. عزتمندو حضراتو، د الله کتاب ډیر د عظمتونو دی، د الله کتاب ډیر د برکتونو دی. هغه انسان خوش قسمت دی چې څوک د الله کتاب وایي. هغه ماشوم خوش قسمت دی چې د الله کتاب وایي. دا ماشوم با برکت دی، دا کورنۍ د برکت ده، دا محله د برکت ده چې په کم کې قرآن ویلی شي. زما او ستا په ویلو باندې، زما او ستا د قرآن په درس باندې قرآن ته عظمت نه ملاویږي، قرآن ته شان نه ملاویږي، بلکې په دې درس باندې، په دې ویلو باندې ما او تا ته عظمت او شان ملاویږي. ما او تا په دې باندې د برکت او د خیر ګرځو. د الله جل جلاله کلام د الله عظیم صفت دی. د الله د تمام صفتونو د قصې خوبای ده. یو سړی د الله صفتونه ذکر کوي، د تمام عمر لګي دی وی سبحان الله سبحان الله، الله پاک دی. اولین آخرین تمام انسانان را جمع شي، پیریان پرشته را جمع شي او دا تمام د الله تسبیح وی چې سبحان الله. د الله جل جلاله په پاکه کې د ذری عمر پاکی نشي راوستله. الله پاک دی نو په دې کې به تو څه پاکی راولي. کدا انسانان پیریان پرشته تمام را جمع شي او د الله حمدونه وی، د الله خسته صفاتونه ذکر کوي او دا ټول په ټول وی الحمدلله الحمدلله. الله ستاسو د پاره خسته صفاتونه دي، الله د پاره یو صفتم نشي ثابتوله. الله په خسته صفاتونو موصوف دی، تبول سره ثابت کی. فائدہ صرف وین کی او لستن کی تدا چې کم انسان د الله تسبیح وی سبحان الله، الله پاک دی، د دې پاکه بتا کې اثر کیږي، ستا اخلاق به پاکیږي، ستا عقیده به پاکیږي، ستا عمل به پاکیږي، ستا کردار به پاکیږي. ته د الله حمد وای، الله په خسته صفاتونو موصوف دی، نو تا کې به اثر راځي، ښکلي صفات به تا کې راځي، د غلطو صفاتونو نه به پاکیږي. د الله د کتاب اثر عمده سي دی. کم انسان د الله کتاب وای، د الله د کتاب تلاوت کوي، درس او تدریس او ترجمه کوي، د الله په کتاب عمل کوي، دا خیر بتا تراجی وي، تبه د خیر والا ګرځي. الله کتاب تا ته ایس حاجت او ضرورت نشتا. عزتمندو حضرات، الله جل جلاله سلور د پاسا سل کتابونه دنیا ته را لېږلي دي. سلور غټ کتابونه دي او دا سل ورکوټي صحیفې ورته موږ وایو. دا سلور د پاسه سل کتابونه الله دنیا ته راولېږل، خو دا درې د پاسه سل کتابونو د هغې جدا حیثیت دی.
د قرآن مقدس جدا حیثیت دی. هغه درې د پاسه سل کتابونه الله دنیا ته راولېږل، انبیاو ته ورکړه، ورته وفرمیل تاسو به په دې باندې عمل کوئ، تاسو به زما د کتابونو حفاظت کوئ. امتیانو تم دا تعلیم ورسوي چې زما د دې کتابونو به حفاظت هم کوئ، زما په دې کتابونو به عمل هم کوئ. لیکن هغه امتیان په دې خدمت کې ناکام شول، ای په دې وعده کې پیل شول. الله جل جلاله چې کم درې د پاسه سل کتابونه دنیا ته رالیږلي او انبیاو ته ورکړي، نن په مخ د ځمکه باندې یو کتاب څوک نشي خولی چې دا د الله هغه کتاب دی چې دنیا ته رالیږلی و، دا هغه کتاب دی چې آدم علیه السلام ته ورکړی شوی و، دا هغه کتاب دی چې سیس علیه السلام ته ورکړی شوی و، دا هغه کتاب دی ادریس علیه السلام ته ورکړی شوی و، دا هغه کتاب دی چې ابراهیم علیه السلام ته ورکړی شوی و، دا هغه کتاب دی چې موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او داود علیه السلام ته ورکړی شوی و. څوک هم داسې نشي ښوولی. هغه کتابونه د انسانانو داسې ګډوډ کړه، عمل کې هم ناکام شول په خلاف د قرآن مقدسه نه. قرآن مقدسه الله دنیا ته راولېږو، موت ته اعلان کوي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله وی قرآن میں تاسو له درکو، خپل انعامات او خپل نعمتونه می پتاسو پورا کړل، ستاسو دین می تاسو لره پورا ک. الله وی دا ستا دین دی، وردویت لکم الاسلام دینا، ستاسو د پاره می د اسلام دین لار منتخب کړه، تاسو به په دې باندې عمل کوئ. نو دا عمل الله موت ته حواله کړ. او د قرآن مقدسه حفاظت دویم ټکی الله په خپل ذمه واغستو، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله وی قرآن ما نازل کړی دی او زه به د خپل کتاب حفاظت کوم. اوس یو زما او ستا ذمهواري وه، دویم الله ذمهواري اغستې وه. ما ته خپله ذمهوارۍ کې ګورو چې یاره د الله په کتاب ما ته څومره عمل کوو. انفرادي عمل زمونږ څومره دی، اجتماعي عمل زمونږ څومره دی، زما ذاتی عمل څنګه دی، زما د کور عمل څنګه دی، زما اخلاق څنګه دي، زما معاملات څنګه دي، زما لین دین خرڅول اغستل څنګه دي، آیا د قرآن د اصول برابر دي او کنه. نو هر انسان په دې ځان تللی شي چې زه په څونه مقدار یم. نو چا به داسې وي چې لږ عمل او د چا به ډېر او د چا به څنګه او د چا به څنګه. نو ما ته په دې خپله وعده کې که پوره کامیاب نه یو، نو داسې به وایي چې که پوره ناکام هم نه یو، نو پوره کامیاب کیدی شي هم نه یو، څه اندازې پورې یو. لیکن یو دویم ټکی چې الله خپله ذمه اغستې ده، زه به د خپل کتاب حفاظت کوم. الله په دې خپله وعده کې بالکل اقه شانتي چې کوم دی مضبوط په خپله وعده ولاړ او د خپل کتاب حفاظت یې کړی دی. د دې وجې نه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې هجرت کړی مدینې منورې ته، د هجرت نه بعد تر اوسه پورې څومره زمانه تېره شوله؟ 1443 کاله تېر شول. 1443 کاله تېر شول، خو په دې کې د الله جل جلاله کتاب نه چې کوم دی، د کتاب په آیتونو کې نه په صورتونو کې نه په حرکاتو کې نه په سکناتو کې د ذرې عمر تغییر تبدیل راغلی. څنګه چې د پیغمبر علیه صلات والسلام په زمانه کې د الله کتابو، د صحابو په زمانه کې د الله کتابو، د تابعینو په زمانه کې د الله دا کتاب موجودو. په دې 15مه صدۍ کې موت کمزورې مسلمان ویلی شو چې زمونږ د رب کتاب نبی کریم علیه السلام ته چې الله کم کتاب ورکړی هغه شانتي محفوظ او موجود دی. دا الله خپل وعده سر ته رسوي. خو الله د خپل کتاب حفاظت څنګه کوي؟ د دې حفاظت دپاره الله صدا سي پرشتې نه رالیږي چې څوکیدار یې ورته ودرئ.
الله د دې حفاظت دپاره سنور مخلوق پیریان بل نه پیدا کوي چې ګینې څوکیدار ورته ودرېږي. الله د خپل کتاب حفاظت په دې انسانانو باندې کوي. د دې خپل کتاب د حفاظت دپاره الله انسانان پیدا کړي، په هغوی باندې وایي نن چې ستاسو بچو ختم وکړو دا د الله احسان دی چې دا بچي د الله د کتاب ویونکي جوړ شول. دا د الله د کتاب څوکیداري ده. نن ستا بچی د الله د کتاب څوکیدارانو کې حساب شو چې د الله کتاب ویلی شي. دی څوکیداري ده. څوک داسې څوکیدار پیدا کی چې هغه د خپل کتاب حافظ جوړ کی. څوک داسې څوکیدار پیدا کی د خپل کتاب قاری جوړ کی. څوک ول داسې څوکیدار پیدا کی د خپل کتاب عالم جوړ کی. د قرآن حروف حرکات سکنات محفوظ ساتي، د قرآن ویل محفوظ ساتي، د قرآن علم الله محفوظ ساتي. په دې انسانانو باندې ساتي، په دغه انسانانو باندې ساتي چې کوم دغه دپاره الله د خپل بندګان انسانان پیدا کوي. نو د الله احسان په ځان باندې ومنئ چې ستاسو بچو د الله کتاب وي او د الله جل جلاله د کتاب حافظینو کې او څوکیدار کې ستا بچی حساب شي. دا د الله احسان دی چې چاته دا سعادت نصیب کی. کومو خلکو ته داسې سعادتونه نصیب شوي وي، هغه سعادتونه خو د هغې زمانې چې چا د پیغمبر علیه السلام پاڼې مبارکې سمې کړي دي. دا سعادت خو هغوی ته میلاو چا د نبی علیه السلام په څنګ کې مونځ کړی دی. دا سعادت هغه خلکو ته میلاو چا د پیغمبر په څنګ کې توره اوچته کړې ده، چا د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دی. هغه خوش قسمت خلکو ته خو دغه خوش قسمتي میلاو وه. ما او تا خو د هغه نعمت نه محروم، خو د الله عظیم کتاب زما او ستا په لاس کې اوس هم دی. نبی کریم علیه السلام یو سفر کې دی، یو صاحب او دس دپاره اوبه راوړې. پیغمبر علیه السلام اوبه واغستې، خوشحاله شو تېنه. کله کشر خدمت وکړي نو مشران خوشحاله شي، نو سې خدمت وکړي بابا خوشحاله شي، روپیا وله ورکړي، څه انعام وله ورکړي. نبی کریم علیه السلام دې صحابي ته وایي وایه څه غواړې؟ هغه صحابي هوښیار سړی و. که ما او تا په شان تقمقل وې یره جي یو بنګله راله راکوي نو، که 2 روپۍ راله راکوي نو، که دا بچی مې نوکر کوي نو، که داسې کار وکړی شي. مونږ خو دې فکر کوي. هغه حضرت فرمایي چې نبی علیہ السلام ورته وایي څه غواړې؟ وغواړه. وایي چې ستا ملګرتیا غواړم په جنت کې، ستا ملګرتیا غواړم په جنت کې. نو د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا په جنت کې دا ورکوټې خبره نه ده، دا ډېره لویه مرتبه ده. خو هغه حضرت ته پته ولګېده چې پیغمبر علیه السلام زمانه تمنا کوي چې وغواړه. دا موقع د قبلېدلو ده او دا موقع د قبلېدلو بیا هر وخت په لاس نه راځي. نبی کریم علیه السلام بیان کو چې زما په امت کې به 80,000 خلک داسې وي چې هغه به بې حسابه جنت ته ځي. یو صاحب راوچت شو، حضرت عکاشه وی د الله پیغمبر د الله نه وغواړه چې په دې 80,000 کې ما حساب کې. پیغمبر علیه السلام یې تم پکې شوې. اوس دا یو خوش قسمتي و چې الله هغه ته نصیب کوله چې 80,000 کسان بې حسابه جنت ته ځي. هغه د موقع نه پیدا واغسته، وی د الله پیغمبره وغواړئ چې زم پکې حساب شم. نبی کریم علیه السلام یو پکې تم شوې، بل راوچت شو، وی الله نه وغواړئ چې ما هم پکې حساب کړي. نبی علیه السلام یا بس د قبلېدو دغه موقع و چې هغه صاحب ته نمبر میلاو شو، خو بل دپاره بیا دا نمبر نشته. نو دې صحابي سوچ وکړو چې اوس دا موقع د قبلېدلو ده، دا موقع د قبلېدلو ده چې نبی کریم علیه السلام د الله نه څه غواړي کیدای شي ماته میلاو شي. کم چې خوبایان او کم نعمتونه په خدمت د نبی کریم علیه السلام میلاویږي، د نبی کریم علیه السلام په ملګرتیا میلاویږي، هغه بیا په کم ځای کې هغه مجاهدو باندې میلاویږي انسان ته. وی دا غواړم ستا ملګرتیا جنت کې. نبی کریم علیه السلام ته وفرمیل بل څه وغواړه. وی نه چې بس ستا ملګرتیا په جنت کې غواړم. د دنیا چا ملګرتیا کړې ده که نه، هغه چې څنګه رنګ شوي دي نو د هغې مثال نشته. چې دنیا کې چا د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا کړې ده، سیرو ذکر کړي دي. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه زمانه ده، او دا چې ما ته افریقه وایو، د دې افریقې جرنیل حضرت عقبه ابن نافع مقرر شو.
او د افریقې غربي علاقه باندې عقبه ابن نافیس صاحب چې کوم دی د الله کتاب او د الله د دین आवाज ورسو. دغه افریقه کې چې کوم قومونه آباد دي یو قوم په دې کې هغه ته بربر وته وي. دا بربریان دوی اسلام راوړو نو څه پکې اسلام په نوم باندې خو بعضې پکې هغه شانتې لا منافقانو نو داسې موقع به کله سارله چې کوم دی چېره وس به وشو نو مسلمانان ته به تکلیف هم ورکو. چونکې دا مسلمانان چې کوم جماعتو دوی همدغه خلکو سره یو ځای اوسېدل خو مسلمانان ته به کله دوی تکلیف ورکو. نو عقبه صاحب وغوښتو چې د خپل ملګري د دوی نه بیل کما او یو جدا یو تاڼه چوکۍ برابر کم چې اسلامي فوج هغه ځای کې وي. ښه داسې چوکۍ کم ځای برابر کو. نو د افریقې غربي ساحل باندې یو ځنګل او داسې ځنګل چې په هغه کې د ځناورو کمې خو نه و خو دا دومره ګڼو چې په دې کې به ځناور هم په مشکله ګرځېدل. نو حضرت عقبه صاحب وفرمیل چې دې ځنګل باندې چوڼی مقرر کوو. ملګرو ورته ویل دا خو داسې ځنګل دی چې دلته انسانان تللی نه شي، په ده کې خو ځناور دي بلکې عام ځناور دلته نه شي اوسېدلی، موږ به څنګه پکې اوسېږو، بل ځای مناسب دی. حضرت عقبه صاحب زما په خیال همدا ځای مناسب دی. افهام تفهیم سره خبره وشوله، مشوره په دې راله چې همدې ځنګل باندې اسلامي چوڼی جوړو او دلته یو ځای برابرو چې مسلمانانو فوجونه پکې راجمعي. حضرت عقبه صاحب سره چې څونه ملګري دي وی چاڼې کړه چې په دې کې د پیغمبر علیه السلام صحابه څومره دي. نو څه خو تابعین دي، څه تبع تابعین دي چې وشمېرل نو 18 کسان پکې د پیغمبر علیه السلام صحابه وو. عقبه صاحب دي 18,000 ته وی تاسو راوځئ دي. د 18 کسان د ځان سره روان کړه، هغه ځنګل ته لاړ. ځنګل کې په یو ګټ باندې ودرېده، وی ای د ځنګل ځناورو زمونږ اعلان واورئ، د ځنګل ځناورو زمونږ اعلان واورئ، موږ د الله بندګان یو، د محمد رسول الله ملګري یو، د الله د دین د خورولو دپاره راغلي یو، په دې ځنګل باندې موږ ځان د فوج دپاره ځای جوړو، زموږ ضرورت دی تاسو د ځنګل باشندگان چې کوم د دې ځای نه وځئ او تاسو خپلې کډې موږ ته ځنګل اوزګار کوئ. 3 ورځې تاسو ته مهلت دی، خو که 3 ورځې پس تاسو هر یو ځناور په ځنګل کې معلوم شي نو بیا مو قتلو، بیا به مو وجنو. 3 ورځې تاسو ته مهلت دی، ځنګل نه وځئ. انسان عقل نه خبره څونه بعید دی چې ستا په خبره باندې مار څه پوهېږي، ستا په خبره باندې لړم څه پوهېږي، او ستا په خبره باندې زمری او یا ګیدړ او یا بل ځناور څه پوهېږي. خلکو ته ناشنا ښکاره کېده چې دې لیونو ته وګوره، خو دا ته پته نه وه چې دا د چا ملګري دي. دا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام صحابه دي. اعلان وکړی شو، خلک ګوري چې کوم دی د ځنګل د ځناورو نه ډلې ډلې را رمې رمې روان دي، زمري روان دي، ګیدړان روان دي. دا چې څونه قومونه و دا راووتو تماشې ته، دوی وله تماشه کوله چې زمري او ګیدړان او شادوګان دي او ماران لړمان روان دي د ځنګل نه، دوی تماشې ته راووتل. اوس که یو زمری دې علاقې ته راشي نو هسې څه مو خیال دی تاسو به 20 کسان د هغې مخې ته راوځئ، هر سړی تیارېږي. خو هغه خلکو ته دا پته وه چې دا زمري د چا په اعلان روان دي، نو نن داسې موقع ده چې تماشې کولی شي، خو دا تا ته سوی نه، دا د چا په اعلان باندې روان دي. په هغه ورځ 2-3 کې ځنګل د تمامو زمرو نه، ګیدړانو نه، شرمخانو نه، د دې لیوانو نه، د مارانو لړمانو نه اوزګار شو، ځنګل کټ شو. په هغه ځای باندې چوڼۍ جوړه شوه. نن هم پې چوڼۍ شته. چا چې د نبي کریم علیه السلام ملګرتیا کړې داسې خلک دی. یو شاګرد دی، نوم یې رومان دی، خو دی مشهور دی په سفینه باندې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په یو سفر باندې ملګري روان دي، نو په سفر کې خو لازمي ده کله سړی ستړی شي چې کوم دی نو غاړه غوټه ورته ګرانه شي. نو چې کوم سړي ته غاړه غوټه ګرانېږي نو دا ورته یې مال راکړه زه به درنوالم، چې بل ته غاړه غوټه درنېږي دی مال راکړه زه به درنوالم. نو دا مختلفو ملګرو غوټې په شا کړي چې یو ځای ته ورسېدل، هلته چې پړاو واړو نو ده چې د خپلې غاړه غوټه کېښوله نو لوی بار یې کېښو. هلکه دومره پیټې وایي چې دا په دې ملګرو درانه شي و، جومات یې راواغستل. نبي کریم علیه السلام ورته وفرمیل انت السفینه، هلکه ته خو روغه کښتۍ یې، چې د چا پیټه درنېږي او تا په شا کړې، تا خو روغ د کښتۍ بار په شا کړی دی. هغه به په دې نوم فخر کوو چې ما ته نبي علیه الصلاة والسلام سفینه ویلې ده، نو ځان ته به یې سفینه وی.
نو یو ځل په یو سمندري سفر کې کشتۍ روانه شوله چې کوم دی د ملګرو نه بیل شو یو ساحل یو ځنګل ته ووتو. اوس هغه داسې ځنګل دی چې د لارې پته نه لګي، دی خوا سمندر دی او اخوا ځنګل دی. چېرې دا ځنګل د کم ځای پورې دی او د دې نه په کم طرف باندې سړی آبادې علاقې ته وتی شي هېڅ پته نه لګي. دا صاحب په دې ځنګل کې چې روان شو نو په دې کې خو ځناوري یو زمری چې کوم دی هغه روان شو د طرف ته. چې دا زمری را مخامخ شو نو دی ورته وایي ابوالحارث انا سفینه خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم. زمریه ته ما پیژنې زه څوک یم؟ زه د پیغمبر علیه السلام خادم یم، سفینه یم، ما پیژنې؟ نو چې د نبی کریم علیه السلام نوم یې واغست او دغه خادم زمري ته لکۍ وترنګوله داسې نږدې خواته راغلی. دی ورته وایي چې کوم دی ما ته لار نه ده معلومه، لار راته وښیه، د ځنګل نه څنګه وځمه؟ زمری ورسره روان شو او سر روان دی، دی ورسره برغ روان دی. په ځنګل کې چېرته یو طرف ته څه کش پش وشي، خطره پیدا شي، زمری هغه طرف ته متوجه شي، غوږونه ورته بوس کړي، وګوري چې څه خطره نشته نو بیا راشي. د سره روان روان چې د ځنګل نه آخري آبادې علاقې ته ووته نو هلته ودرېده. نو د زمري او دوه درې اوازونه داسې وکړه وغړمبېده چې بس مخکې خو نوره آباده علاقه د ځنګل نه نشم وتی، نور دې په مخه ښه. عرض مې دا کو چې کومو حضراتو د پیغمبر ملګرتیا کړې دا خو بل شانتې خلک. نو دغه صاحب نبی کریم علیه السلام ورته وایي ووایه څه غواړې؟ هغه ورته وایي چې ستا ملګرتیا غواړم جنت کې. نو چې درې کرتې وې نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل فاعنی علی نفسک بکثرة السجود. بیا ته چې کوم دی عبادت له زور ورکړه، ډېرې سجدې لګوه. زه به الله نه غواړم چې زما دې ملګری کې خو ته عبادت له زور ورکړه، ته چې کوم دی ډېر عبادت او سجدې لګوه چې الله دې زما ملګری کې. اوس زما ستا په زړه کې به یو تمنا داسې پیدا کېږي، یو شوق د هر انسان د هر مسلمان لته راځي، یره که دا موقع الله ما له راکړي وی، زه د پیغمبر علیه السلام په وخت کې نو ما به داسې خدمت کړی و، یره چې ما به هم ترې غوښتي و چې الله پاک نه وغواړه چې ما جنت ته بوځي. دا موقع خو زما ستا د لاس نه وتلې ده، خو یو موقع لا شتې زما ستا په لاس کې. سنن دارمی کې نبی کریم علیه السلام نه حدیث مبارکه نقل دی. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې څوک د الله جل جلاله کتاب ولولي، قرآن مقدسه ولولي، دا یو لار تا ته پاتې ده. څوک د الله کتاب ولولي، د ورځې هم لولي او د شپې هم لولي. د ورځې موقع میلاویږي قرآن راواله تلاوت کوه، او د شپې هم چې کوم دی ولاړې الله ته او په مانځه او په عبادت کې د الله کتاب لولي، د الله په کتاب باندې عمل کوي او تعالی مرګ رالی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې انسان حشر چې وي نو مع السفرة والاحکام، د دې حشر به د اعلی فرشتو سره به وي، او صاحب د قرطبي ذکر کوي والاحکام د انبیاو سره به حشر وي. ته غواړې د خپل پیغمبر سره زه راپورته شم، د انبیاو جماعت کې راپورته شم، د اوچتو فرشتو په جماعت کې راپورته شم، هغه موقع خو زما او ستا سره نشته چې د نبی کریم علیه السلام کم صحبتو کم سعادت چاته ملو شوی، هغه ډېرو خلکو تمناګانې کړي دي، خو شکر په دې چې ایمان خو مو راوړی دی. چا تمنا کړي خو ایمان ورته نه دی نصیب شوی. هرقل د پیغمبر علیه السلام متعلق تپوسونه وکړه چې کم دی او د هغې جوابونه ورته ورکړی شو. نو هرقل د روم عظیم بادشاه دی، پیغمبر علیه السلام بالکل یې وپېژانده. بیا تمنا کوي کاش چې دغه خواته زه تلی شوی که نه، نو ما به د هغې د خپو نه چې کوم دی دوړې څنډلې، ما به د هغې پڼې په سر ګرځولې، ما به هغې له لاس او خپې وینځلې، خو الله یې ایمان نصیبه کړی نه و. تمنا یې وکړه خو د ایمان نه بغیر د دنیا نه لاړ. دونه یې وپېژانده چې تمنا کوي. ما او تا سره خو الله دا احسان کړی دی چې ایمان نصیب شوی دی، خو هغه صحبت که نشته، یو عظیم کلام الله ما او تا ته رالیږلی دی او ما او تا ته هغه را ورسېد. دا هغه لار ده چې د پیغمبر سره حشر غواړي نو د الله کتاب لوله، د ورځې لوله، د شپې لوله، د الله په کتاب عمل کوه، حشر به د خپل پیغمبر سره. دا عظیمه رابطه الله ما او تا له راکړې ده. نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي ما اذن الله لشیء، الله بل سیز ته توجه نه فرمایي، د بل چا خبره الله داسې نه اوري.
څومره چې الله توجه فرمایي او څومره چې الله د خپل پیغمبر خبر اوري چې پیغمبر د الله کتاب لولي یا د پیغمبر جنشین د پیغمبر امتی د الله کتاب لولي الله هغه ته متوجي وي. ته د الله کتاب لولي الله تا ته متوجي داسې وایي زه الله ته خپل کتاب اورم. څومره د سعادت خبره ده. عرض مو دا کو الله په تاسو احسان وکړو چې ستاسو بچو د الله عظیم کلام ولوستو د هغې ناظر اخوان وګرځېدل. دا یو لوی سعادت دی. د الله کتاب ما ته محتاج نه دی، د الله دین ما ته محتاج نه دی. الله وایي زه د خپل کتاب او د خپل دین په خپله حفاظت کوم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. زه به حفاظت کوم. دا سعادت او خوش قسمتی الله ما تعالی مقرر کړه چې الله پاک زما او ستا بچی د خپل کتاب ویونکی جوړ کی، د خپل کتاب حافظ جوړ کی، د خپل کتاب عالم جوړ کی. اوس مخکې به دا ما ته محنت کوو چې دا بچی نور چې کوم د تربیت یې وکړو، اسلامي تربیت یې وکړو د الله په کتاب، او مخکې چې کوم د قرآن حافظ او عالم تی نه جوړ کو. رب ذوالجلال د دې بچو د ختمونه د دوی د پاره د والدینو د پاره زموږ ستاسو ټول د پاره د خیر او برکت ذریعہ وګرځي. الله د ختمونه په خپل دربار قبول کړي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين.